هسې ما ویل خلک هوښیار شوي دي مخکې مې دا یو څه بل څه دي کچرې ته راغورځول اوس هغه هم نه راغورځوي اصلي ماما ما وې څه وسپنه مسپنه خو به م پکې نه راچوته کړې دا پلسټک هم خرڅېږي ماما سیټ ته یې راولې زه ولاړ یم ښه هغې ډېرې ورځې وشوې کور ته نه یم تللی دا بوجېړه کوم یو ټوکن به پې والم کور به پې سور بچاو کو جاویدي سره به م بیا میلاو شوه په ټوکې به ناست وي بازار جوړ کړی دی او چې کم یو سړی وینم چاپیار جوړ کړی دی همدې د بچې نن یې سم پوخ شوی دی ښه بازار خو سم بازار دی که سم پوخ دی دا شیږم ورسره چت کا Run. یعنې والله ډېره بېکاره نشه ده ښه په کور یې مجبوره کړو بار خو م لا تیلی ورته کړی نه دی یو پوډرین په سر ولاړې ته به وایې چې موږ یې په ډمو ګټو بیا به وایي چې یو تیلی په منګه مو وه ورېږه ماړه د خلکو ټینشنونه دي ډېره مزار کوي قسم پختی ای پروردګاره دا دې زه په کوم امتحان کې اچولی وم نن زما د نتیجې ورځ ده او استادانو ویل چې ځان سره به پلار راولئ زما پلار ټوله ورځ په نشه کې ای خدایه پاکه نو زه څنګه دا خپل پلار د ځان سره بوځم سکول ته هلته به راپسې واړه خاندي چې دا د ده پلار دی ای خدایه پاکه په دې وړه خوله درته سوال کومه زما دا پلار په خپلو قدرتونو د پوډرو نه واړې د خپله کورو ګله کوره قسم په خدای نن مې له د نشې نه مزه واخېستله جانور دې پیتا وي ته دې خیال دی کله به بار په دیدان ناست وم او کله به په کوڅو کې ناست وم مړه علي زویه تا خو نن بیا د مخ نه سمې بلډې والي دي بیا څه چل شوی دی حاجي نن زما د نتیجې ورځ ده او استادانو ویل چې د ځان سره به خپل پلار راولي نو زه څنګه تا بوځمه دا ته په کوم حالات یې سکول کې بالکان ما ته څه وایي چې دا ستا پلار دی دا ستا پلار دی ولې بچیا ما کې داسې څه چل دی چې ته ما ته وایې چې ما پسې به هلته خلک خاندي داجي دا ته په کوم حال یې ولې بچیا زه په کم حال یم بس زه به دې نتیجې نه نه ځم داجي بچیا ستا نتیجه ضروري ده تا ته به ماشومانو سکول کې پیغور کوي چې ستا پلار پوډري دی زه به ستا دپاره بچیا پوډر پرېږدم تا خو ما له نن بچیا سترګې وغړولې د نن نه بعد نشې هر څه زما بچیا په سر مې د قسم مې بچیا چې زه به تا سره سکول ته ځم او ستا دپاره به بچیا دا نشې تماشې پرېږدم او مه جاله مه خفه کېږه بچیا تا پسې به ما څوک هم نه خاندي ها زه ستا پلار یم او دا دی لاړه اوس ځان سیټ کوم یو منټ کې در سره سکول ته ځم ها مه جاله مه جاله
کینې زوی کینې اول خو ټول کلاس ته زه سلام کوم. بچیه نن ډېره زیاته د خوشحالۍ ورځ ده او بیا خصوصا زما دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ ورځ دا ده چې الحمدلله زما د کلاس څومره چې هم ماشومان دي هغه پاس شوي دي. بیا په دې کې ډېره غټه د اعزاز خبره یوه دا ده او زما دپاره خصوصي د خوشحالۍ ځکه ده چې تاسو زما کلاس یې. هغه خبره دا ده چې ساجد په دې کلاس کې نه بلکې په ټول سکول کې فسټ پوزیشن اخیستی دی. نو باقاعده آغاز به کومه د خپل انعاماتو. تاسو نه مې انعامات هم راوړي دي. ساجد تا خپل پلار نه دی راوستی؟ ساجي راغلی دی را سره بهر ولاړ دی هغلته. ښه دا خو دې ډېر زبردسته کار کړی دی. ما ویل یم چې یاره ستا پلار په دې پروګرام کې شریک شي. نو اول چې کوم پوزیشن اخیستی دی نو هغه ساجد اخیستی دی او زه به ساجد ته وایم چې راشي او خپل دا اعزاز حاصل کړي. د ساجد لپاره ډېره زیاته پړقې. ساجد زویه اول خو دې تا ته ډېر زیات مبارک شي او دا راته ووایه چې په دې خوشحالۍ په موقع باندې به ته څه ویل غواړې؟ سرجي واقعي زما لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده خو د دې انعام حقدار نن زه نه زما پلار دی. زه نن تاسو ته ریکویسټ کوم چې دا ټرافي او دا انعام زما پلار ته تاسو په خپل لاس ورکړئ. تالیا ها نو زه ریکویسټ کوم امجد بھائی ته چې هغه راشي او د دې خپل زوی د انعام حاصل کړي. امجد بھائی امجد بھائی نن ستاسو دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ ورځ به وي ځکه چې ستاسو زوی یوازې په کلاس کې نه بلکې په ټول سکول کې فسټ پوزیشن اخیستی دی. نو ډېره د خوشحالۍ موقع ده د خپلو ګلالو ماشومانو ته په دې موقع باندې څه ویل غواړې؟ او سرجي دا زما دپاره د خوشحالۍ ډېره ښه ورځ ده او یوازې دا نو دې زوی ماله نن سترګې وغړولې. زه په لارو کوڅو کې په ډېرانونو بدعمله نشې تماشې پوډرې ومه او نن مې کور کې نشه کوله او دا زوی مې راته ډېر خفه کېناستو په جړا شو راته او دا خبره یې راته وکړله چې زه به نن سکول ته ځم او خلکو به پلاران راوستي او ما سره به پلار نه وي. نو ما ورته ویل ځیه زه به در سره لاړ شم. نو ما ته دا جي ویل ته ما پسې بیا ملګري خاندي چې دا څنګه ستا پلار دی. نو ما ورته ویل بچې نن مې تا سره دا وعده ده چې دا پوډرو دا نشې تماشې دا هر څه به پرېږدم ستا دپاره او نن به زه تا سره خامخا سکول ته ځم او زما د هر څه نه د نن نه توبه. ډېر ښه د ساجد او د پلار لپاره ډېر زیات